اللہ جل شانو فرمائی هذه ناقة الله لكم داو خدا اللہ تعالی دا چی موجزه دا تاسو لرا آیتن چی موجزه دا ستاسو دا پارسه دا موجزه دا فضروها پریدوی دی لرا تاکل فی ارض اللہ چی دا خوراک کئی پزمک دا اللہ تعالی کے ولا تمسوا دی تمرسی گئی بسوئن پپدی سرا فیاخذکم ورنو بنی چی تاسو لرا عذاب علیم عذاب درناک وذکروا اذ جعلکم خلفاء یاد کئی اغا وقت چې کله وګرځو الله تعالی تاسو لره خلیفګان من بعد عاد پس عادیانو نه ګوره تاسو ته پته نه ده په عادیانو باندې قهر راغلو تاسو د هغې نه وروستو خلیفګان پاتې شولې وبوأکم تاسو ته یې سکونت درکړی دی په دې په ځمکه کې په ځمکه ده په دې ځمکه ده د دغه کې د فلسطین تتخذونا چتاسو جوړوي من سهولها په میداني ځمکو د دې کې خصوصاً بنگلې په میداني ځمکو کې تاسو بنگلې جوړوي وتنحتولا او تاسو توګي الجبال غرونا بيوتا د پاره د کورونو د پاره تاسو څه چل کوي غرونا توګي فذكروا الله یاد کړئ نعمتونه د الله تعالی ولا تاسو او تاسو فساد مکوي په لار دي مفسدين پس مګه کې پته چال کې چې همیشه فساد کوونکې عصيان ویل شي فساد او چې کم دینو شور کوي قال الملأ ويل سردارانو الذين استكبروا كم چې متکبران من قومي د قوم ددنا للذين استضعفوا چاته ویل هغه ضعیفانو خلقتا لمن اغا چاہتا آمن چی ایمان راوڑیو منهم تدینا اتعلمون آیا استاسو یقین دے انم صالحا چی دا صالح علیہ السلام مرسل من ربی دا رسول دے جانب در اپنا سخیال دے استاسو چی دا یقینی رسول دے قالو اویل دے مومنانو انا بما ارسل بی مؤمنون بے شک مونگا پاغ کتاب بانے چی دے پر آلے گلے شوے دے ایمان لرون کیوں قال الذين استكبروا والمتكبرون ان بالذي بشك من پاغ کتاب باندې آمنتم به چتا سو ایمان راوړو پاغه باندې کافرون انکار کوون کیو دا مونږه نم فاقرنا قطا زخمی کړه او خلرا چا زخمی کړه دغه دو کسانو چې هغه خزار او مصدع وعطوا انکار وکړو عن امر ربهم دا امر در خپلنا وقالوا وی یا صالح اتنا اے صالح علیہ السلام راوړتو بما تعدنا راوړ مونږ ته هغه عذاب چې ته وعده کې مونږ سره ان كنت من المرسلين کې شتر چریته پیغمبري فاخذتهم الرجفه ونسدي لرا هغه زلزله پیرال فاسبو دی وګرځیدل فی دیارهم پکلو خپل کې جاسمین پړ مخې پریوتی جسوم ستوي چې په دې څنګهونو باندې را پریو خیال سره جسوم فتولى عنهم دیو وګرځید د دینا وقال ويل يا قوم ازما قوم لقد ابلغتكم رساله ربي بشك ما رسول او تاسو ته استاد غیر نه درفل ونصحت لكم خير فاهم کړي واسطاسو ولكن لا تحبون الناسين لیکن تاسو نخو خوي تاسو خیر فاهي کوونکی بل دوستان تاسو نخو ولوطا اذ قال لقوم يات كواقع لوط عليه السلام کله چې د اویل قوم خپلتا اتاتون الفاحشه تاسو راتله کوي قبیح عملتا لوط علیہ السلام سوکو دا د حضرت ابراهیم علیہ السلام ورارو او د اردن ته مبعوث شو اردن ته د اردن کلی او علاقه د صدوم وتا سورات کوي بد عمل تا ما سبقكم نه دی وړاندې شوي تاسو نه بها په دې عمل سره من احد من العالمین یو د مخلوقاتنا دا چې بد عمل اډو چا کړي نه ښه اے زناورم دا چې نه کوي لکه دا تاسو چې کوي ځکه په هیڅ زناور کې دا عادت نشي دی چې هغه
په محل فرض کې شهوت پوره کی په محل حرز کې شهوت کوي او په محل فرض کې دا کار نه کوي انکم بشک تاسو چې لتاتون الرجال خامخارات لکوي د سړو ته شهوتن په شهوت سره من دون النساء زنانه وتا دا تاسو ډېر ناکار بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو هغه قوم یې مسرفون چې اسراف کوونکي اسراف وې دا چلو ته شیطان خو دلوخه یو شیطان ولګید د ځان نه خاشته الګ جوړ او غبل ته وی راخېجا پوښې په با کار خلقو زده چې کار خلق زده کبه دغه نقشه وته جوړ شو وما كان جواب قوم نو جواب د قوم د الا ان قالوا مگر دی ویلو اخرجوهم ابا سیدی لرا دی څه جواب ودا شیخان میخان لري کید دی کلینا من قريتكم ابا سیدی لرا د کلی خپلنا انهم اناس دا خلق دی چې دی نارینه ولرا یتطهرون پاکي بنی آدم ولرا پاکي انسانان ولرا پاکي پوښ به خیال کرا لگا پانجینا پس مو نجات ورکو دتا و اهل دتا دا اهل بیت چې سو پکور کې سباچی نارینه زنانو ای ټول بچ کړل الا امراته مگر خدد د كانت من الغابرين ودا د پاتې کې دون کنا د لوط علی السلام بیبي چې وا هغه د دې بد عملو سره هم خیال سوا هم خیال وامطرنا مونږه اوراو علیهم په دی باندې مطورا باران د ور باران د سو باران د کان پنځورو ګورا کې پکانا عاقبت المجرمین سرنګ شو انجام د مجرمانو سرنګ شو اجر انجام د چا د مجرمانو روایت کې راځي چې حضرت لوط علیه السلام د په دغه وخت کې سو وی په خپل باغ کې اوري زمیدارا کوله اوري او حضرت جبريل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام د خیستو والکانو په شکل کې د خیستو والکانو په شکل کې دا ولراله حضرت لوط علیہ السلام او توی د خدای بندگانو چرته روان دي یره مونږ تاسو ته مونږ مل مالوي تاسو سره همکار دي هغه د خدای بندگانو زمانه لګ لري غونډه کې راځي اسنه دا ډېر ناکاره قوم دي اسنه چې پوه شي چې دا خو د مولانا سه ملمانه دي نه بیزتی بم دی وکي ستاسو بیزتی خیال کرا لګا هغه چې لوط علیہ السلام په پښاو قتل هغه بوله بیا را رسیدلو و د خدای بندگانو تاسو ته ما ونه وي چې لږ زمانہ لري راځي دا خلق ډیر خراب ستاسو بی عزتی بو خوش هغه بسوي انها قد وجبت تفسیر ابن کثیر لیکي انها قد وجبت لباس عذاب د قوم واجب چې درې شهادتونه د دغه فرشتونه واغستلو بیا په د عذاب حکم نو الله جل شانو فرمایي و الى مدنا قوم شعیب راولګو مونږه مدین تا ورور ددی شعیب علیہ السلام مدین سو مدین مداین دا د ابراهیم علیہ السلام زامن سو زامن دول زامن مخکې مونږ ذکر کړیو دول زامن د یعقوب علیہ السلام او دول د ابراهیم علیہ السلام اسماعیل اسحاق دغه زامن قال یا قوم عبد الله فرمایل دا اے قوم زما عبادت کوئ دا الله مالکم نشتا سلرا من اله یو معبود غیر د الله نه مدین کم ځای دا خو د سړینو د ابراهیم علیه السلام د زوی د دینه بیا کله جوړ شو دا کلی نوم سو مدین او دا کله کم ځای وو دا د مصر چې کم دین واقع قرب و جوار دی لکه مثال بونیر او مردان خو دومره فرق و چې د فرعون حکومت دې ته نو رسیدلې د کلی ته نو رسیدلې قال دویل یا قوم ازما قوم او عبد الله تعالی عبادت کوي مالکم من اله غیره قد جاءتكم بینه من ربکم فاوفوا الکیل
ها د دې کې عیب سو د شرک نه علاوه په دې کې دویم جرم سو هغه ها پیمانه چې کوم دینو ها ځای کول ها خیال کړه پورا تول او پیمانه نه ورکول پورا ورکوي تاسو پیمانه لره ول میزان او تول لره ولا تبخسوا الناس کمه مکوي د خلقنا شاهم په سيزونو داغي په تول او په جوک کې کمه مکوي ولا تفسدوا في الارض فساد مکوي پس مکه کې بعد اصلاح پس خیر خواه نه پس مکه کې اصلاح پیدا شوی دا تاسو پکې فساد مکوي ذالکم خیر لکم دا ډیره بهتر ده تاسو لپاره ان کنتم مؤمنین ولا تقعدوا بكل صراط دا دریم جرم دی ښا یو شرک ها بل څه ها پتول کې نقصان او په پیمانه او څلورم نقصان یې څو ولا تقعدوا بكل صراط مکه په هر لار مکه نه تاسو په هر لار باندې توعدون چې دم کیانی کوي دی ډاکمارو پلار کې بناستو او د خلقو نه به سامانونه اغستل وتصدون تاسو خلق منی کوي عن سبیل الله دلار دلار د سلورمه خرابي و که چا به کلمه ویلا دی به منی کول ها تاسو منی کوي خلق دا څوک منی کوي من امن به هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې ها او پنځم نقصان داو وتبغونا عوجا تاسو طلبوي به حق لرا په کګلیش سره په اسلام کې تاسو نقصانات پیدا کوي واذکروا یاد کئ اذ کنتم قلیلا هغه وخت تاسو ډیر لګوي تاسو خو پاول کې ډیر لګوي فکثرکم الله تاسو زیات کړل منظورو کې پکانا عاقبت المفسدين وګورئ چې څنګه شي انجام د مفسدان ګوره تاسو ته پته ده تاسو نمخ کې عادیان لاړو سمودیان لاړو لوطیان لاړو نوح علیہ السلام والا لاړو ټول هلاک شو وین کان طائفه منکم کچته د یو ډول استاسنا امنو چې ایمان راوړې دي بلذي پاک کتاب باندې ورسلت به چې زرا دې غلې شیم پاګه سره بشک یو ډول پتا څو کې زما ملګری دي وطائفه لیکن بل ډول چې د الله یؤمنو ایمان نه دی راوړې پس موږ صبر کوي حتا يحكم الله بیننا حتا چې الله فیصله وکړي په منځمو وهو خير الحاكمين او دا الله تعالی بهترین فیصله کوونکی دی بهترین قال الملأ الذين هو الى غدل استكبروا چې متکبران من قومي د قوم ددنا لنخرجنك يا شعيب ضرور مونږ به وباسو تعالی را اے شعیب علیہ السلام د کلینه به وباسو والذین آمنوا معك دارنګ هغه چې تاسو ایمان راوړل من قريتنا او لا تعودن یا بتاسو واپس شي په ملتنا په دین زمون یا به توبه وباسي ازمون دین ته بچ شي واپس شي خیال سره راکنه او لا تعودن په ملت قال نو فرمایل شعیب علیہ السلام اولو كنا کارهین اگر کوم بد غنو دین ساتو لرا قد افترينا على الله من بجور کو په الله تعالی باندې کذبن درو کچری مون تاسو دا شرک اختیار دا خو به مون دروغ جو خیال کرا لکه دله تعودن نه معلومیږي د دې خیال دا چې دا شعیب علیہ السلام مخکې سو زمون په دین باندې په یا دا مسلمانان سو دا زمون په دین باندې پوښی لا قد افترينا على الله كذبا مونږ په الله باندې دروغ جوړ کو ها ان عدنا کوم واپس شو په ملتکم په دین تاسو کې بعد اذن جان الله من پس لدن چې الله مونږ بچ کړیو د دینه و ما يكون لنا ندي مناسب لرا ان نعود فيها چې واپس شو دي شرکیات ها دا ندی مناسب مونږ لره چې تاسو د شرک ته واپس شو الا ان شاء الله مگر کرزا شد الله تعالی ربنا چې رب زمونږ وسع ربنا كل شيء علما فراخ دی الله تعالی په اعتبار پراخ دی الله تعالی هر شي ته په اعتبار د علم سره علم د الله تعالی وسع دی علی الله توکلنا په الله باندې زمونږ بر وسدا ربنا تابعنا اے رب زمونږ فیصله وکي پمن زمونږ کې بین قومنا اپمن د قوم زمون کې بالحق وانت خير الفاتحين ته بهترین فیصله کوونکې وقال الملأ الذين كفروا ولا اغه جماعت چې کافران من قومي د قوم د دناله ان اتبعتم شعيبا کچره تاسو اتباع وکړه د شعیب علیہ السلام انکم اذا الله خاسرون تاسو به ځان کاران د خبره چرته ونه مله
فاخذتهم الرجفه ونسدی لرا زلزله فاصبحوا دی وګرځدل فی دارهم په کلی خپل کې جاسمین پړ مخې پریوتی زلزله د زلزله عذاب په دی باندې عمره ها لکه څنګه چې د زلزله عذاب په سمودیانو راغلو نو زارنګ په چا راغی ها دا د شعیب په مدین والا باندې عمره الذين كذبوا شعيبا آکسان چې هغه تکذیب کو دې کړو د شعیب علی السلام کعلم یغنوا فیها ها تابوی چې دی اړو سکونت نه کړي په دې کلی کې یو حدیث دغه کې راځي یو سوال شوه دی چې دې ته هو عذاب یوازې درچفې نه و چې زلزلې نه و بلکې په دې باندې خو عذاب د چيله عمره غلو عذاب د څو د چيله عمره دا سوال کیږي جواب دا دی چې اول کې په دې باندې الله پاک سره واستله ګرمي را واستله دومره ګرمي پیراله چې دې ټینګې دین شو نه د ونه دلاندې ټینګې دلې شو نه د غنې دلاندې غارونو ته نه وتل ها د غارونو هم د ډېرې ګرمۍ د وجنه راووتل ها چاته وریاض و تخاره شول د بیره که خیلی کار وشو دا ډېره درانه وریاض راغلی ده او هواګانې په کوم وي ها نو دې کې به چې کوم نه مونږه لږ آرام دوی په منډه منډه باندې هغه ځنګلو ته روان شو ها هلته کې عذاب یوم الذله ها د صاحبان عذاب ها چې هغه ته ورسېدل دا غې نه سره بادونه شروع شو او دوی وسوځېدل هم په زلزلہ رااله هم په څه ها هم وسوځېدل په شي په کنه د عادیانو د دې دا فرق شو د عادیانو سیر په سلی و د دې هغه سو سوځېدلو په شي په کنه فتولى عنهم دی وګرځید د دینا او قال وی یا قوم زما قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي بشک ما رسول او تاسو ته پیغامات طرف خپل ها پکې په اساس رنګ بزغم جنشم على قوم کافرین په قوم کافر باندې ها تاسو په دې هلاکت باندې به څنګه غم جنشم ها دا خدا چې وشوله چې زما عین مقتضا څه شوله مقتضا ادا وما ارسلنا ندر علیه مونږه من قفی قريه په یو کلی کې من نبی هیڅ یو پیغمبر الا اخذنا دا الله تعالی د دې پنځو قومونو ذکر او د دې عذابونو بیان خیال کرا لگا دا الله تعالی سنت جاریه دا ده عادت جاریه دا الله تعالی دا ده چې یو قوم هغه کفر اختیار کی نه پاغي باندې الله تعالی دو امتحان راولي مخکې په خوشحالي راولي خو چې پاغي کې دوی شکر ادا نه کین بیا په سره راولي بیا په عذاب راولي بیا په مصیبت راولي خیال کراله پاغه مصیبت کې بیا دې شي هغه عذاب شي نو الله تعالی دغه دو سنتو ذکر فرمایي وما ارسلنا في قريه نذير علیه من په یو کلی کې من نبی هیڅ یو پیغمبر هر یو پیغمبر چې براغه الا اخذنا اعلی من بونی سره دغه اهل د کلی بالباسای په سختو سره اول په لوګي او سختۍ راځي وذراء او دارنګ په تکلیفونو سره لعلهم يذرعون باسا د لوګي تکلیف ذرات د بدن تکلیف لعلهم يذرعون خیری چې دی عاجز شي الله تعالی تا ثم بدلنا بیا مونږه بدل وکړو مکان سیئت په ځای دغه مصیبت باندې الحسنه خوشحالي بیا په خوشاله رااله بچي به ډیر شو فصلونه به ډیر شو حتی عفو حتی جدي بل زیات شو وقالو دی بیا ویل نور مستی به شروع کړه قد مصابا ان ذره او دارنګ رسیدلی دي بلرونو زموږ ته تکلیفونه وسره او دارنګي سو زمون پلرونو ته هغه ته دا تکلیفونه ادا خوشاله رسیدلی دي خیال کړه فاخذنا منغونی سلدی لرا بغتتن ناس فهم لا يشعرون حالانکه دی بنه پویدلو خیال کړه لکه ولو ان اهل القرى کچته اهل د کلو چې دی امن ایمان راوړې وي لږه کلو داخله کدی ایمان راوړې وي وتقو پرهیزګاری کړې وي لفتحنا علیهم با را پرانستو پدی باندې مونږ په پدی باندې را پرانستو برکات من السما برکتونه د اسمان والارض د زمکه دبر نه په برکات را شروع شو او د زمکه
د اسمان برکات وبدي او د ځمکې برکات فصلونه او میوجات ولکن کذبوا لیکن دی انکار وکړو فاخذناهم بما كانوا يكسبون منګه ونیسل دی په هغه اعمالو چې دی کسب کړو افامن اهل القرى یا فامن شو هغه اهل د کلو ان یاتهم شراب شجوی شراب لدی ته باسونه عذاب زمونږه بیاتن د شپې آیا دغه قومونه بچ شو چې د شپې به عذاب راغی وهم نائمون حالان کې دی به اوږدو او امن اهل القرى آیا بچ شو دغه اهل د کلو ان یاتهم شراب شراب غدی ته باسونه عذاب زمونږه ذهن په وخت د غرمې کې وهم یلعبون چې دی بل به کوله عمران والو پوښ به کنه عمران والو پوښ به کنه آیا دی بچ شو نه پوښ به اف امنو مکر الله آیا بچ شو دی د مکر د الله تعالی نه فلا یامنو مکر الله نه بچ کیږي د تدبیر د الله تعالی نه الا القوم الخاسرون مگر قوم زیانکارا قوم څوک زیانکارا نه پدی باندې با دغه عذاب په پدی باندې څه شو دا به په کوم نه شروع شو یا الله ترحم برکات وی دا دوه قسمه دي ښا یو برکات دیته وی چې لږ شی او ډیر شي لږ شی او څه شي ډیر شي ولایات پاتې شو بس دغه پوره شولې دولسنیمې اوس خو به بیګانو دغه طرف ته دا خو روجې ورځ لا نه ده بیا به یوې طرف ته نو دا بیا صحیح ده اوس به شي ښه د بچې کوي نه ښه صدق الله رکو پوره شوله که نه شو دا بس او نو چې روجه صحیح ده نو بیا به یوې طرف ان شاء الله یا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله